هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا محسنات معنویہ محسنات معنویہ 24 پای کې لسم نمبر هغه استخدام دی. استخدام دې ته ویل کېږي چې یو لفظ داسې وي چې د هغې دوه معنی وي. یو لفظ داسې وي چې د هغې دوه معنی وي او د هغې لفظ نه یو معنی واخیستلی شي، خو بیا چې کله دغه لفظ ته ضمیر راجع کوي نو د ضمیر نه هغه بله معنی مراد وي. یو لفظ داسې وي چې دوه معنی وي، نو کله چې دا په صراحت سره ذکر شي یو معنی ته مراد وي، او چې کله ورته ضمیر ذکر کیږي نو په هغه ټیم کې ته بله معنی مراد وي، نو دې ته ویل کېږي استخدام. دا اولنی قسم دی. او دویم قسم دا دی چې دوه معنو والا یو لفظ ذکر کړلی شي، هغې ته دوه ضمیرونه راجع شي، خو یو پیره چې ورته ضمیر راجع شي نو یو معنی ته مراد وي، او بلې پیره چې ورته ضمیر راجع شي نو بله معنی ته مراد وي. لکه پوه شوئ په دواړو کې فرق دا دی د استخدام. یو خدا ده چې لفظ داسې دی چې دوه معنی دي، او بیا یې دوه قسمونه دي چې صراحت سره ذکر کېږي یو معنی ته ذکر مراد وي، او دقې ته چې کله ضمیر راجع کېږي نو په هغه ټیم کې د بله معنی مراد. او دویم قسم یې دا دی چې یو لفظ داسې چې دوه معنو والا وي او د هغې دوه معنی وي، دوه ضمیرونه وي، نو یو ضمیر چې ورته راجع کوي یو معنی ته مراد وي، او بل ضمیر چې ورته راجع کوي نو بله معنی ته مراد وي. لکه دې اولنی مثال قرآن مجید کې الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې کم کس حاضر شي دې میاشت د رمضان ته نو دې روژه ونیسي په دې کې. نو اوس دلته کې دا الشهر نه مراد دوه معنی دي. یو معنی دا هلال رمضان، او دویمه معنی دا شهر رمضان. یعنی اولنی یو معنی دا دی شهر چې دا میاشت حاضر شي، میاشت راشي، او د سپوږمۍ دغې ته هلال او سپوږمۍ دې ته شهر. او دویم دا معنی ده چې د دې نه مراد هغه میاشت واخیستلی شي، کوم چې وخت معلوم دی دا واخیستلی شي. نو فمن شهید منکم الشهر، چې کوم کس حاضر شي ستاسو نه دې میاشت ته، مطلب یې د میاشتې نه مراد دی، الشهر نه مراد لګي هغه هلال مراد دی. خو فلیصمه په فلیصمه کې دا هو ضمیر دی نه دا راجع دی اوس دغه ته د میاشت د رمضان ته نه دی، دا د هلال رمضان ته نه دی، بلکې شهر رمضان ته دا دی چې دغه شهر رمضان دی. لکه پوه شوئ بلې باندې ها. نو دې ته استخدام و چې د لفظ دوه معنی وي، او چې صراحت سره دا لفظ ذکر شي یو معنی ته مراد وي، او چې ضمیر ورته ذکر کوي نو بله معنی ته مراد وي. پوه شوئ. دویم نمبر دغه قسم دا دی استخدام. دویم قسم چې یو لفظ دوه معنو والا ذکر وي، او دغه لفظ ته دوه ضمیرونه بیا ذکر وي، یو لفظ یو ضمیر چې ورته راجع کوي یو معنی ته مراد وي، او بل ضمیر چې ورته راجع کوي بله معنی ته مراد ده. لکه دلته کې مثال ذکر کړی دی فسقى الغذاء الساكنيه وانهم شبوه بین جوانحي وضلوعي. نو دلته کې دا غذا د دې نه دوه معنی مراد دي. یو د غذا نه مراد، یو خو د غذا حقیقي معنی ده، یو مجازي معنی ده. د غذا حقیقي معنی چې ده دغه ونه د غذا، او مجازي معنی دوه معنی دي، یو مکان غذا او یو نار غذا. مکان غذا معنی په کوم ځای کې چې دا غذا ونې ډېرې ډېرې کېږي دا دې مراد، او نار غذا یعنی اور د غذا اور. نو دلته کې دا غذا یو لفظ دی د دې دوه معنی دي، هغه یو معنی دا مقامي غذا او دویم معنی دا نار غذا. او دلته کې دوه ضمیرونه دي الساکنیه او شبوه. نو په ساکنیه کې دا هی ضمیر دی دا راجع دی مکانی غذا ته، او په شبوه کې دا هو ضمیر دی دا راجع دی نار غذا ته. لکه پوه شوئ دې باندې. نو استخدام دې ته وایي یو لفظ داسې چې هغه دوه معنو والی وي،
یو لفظ ته ذکر کې نه یو معنی ته مراد وي خو چې دغه ضمیر ورته ته بیا راځي کې نو ضمیر نه بل معنی مراد وي دا یو قسم شو او دویم قسم دا دی چې یو لفظ وو معنی والوي او دې ته دوه ضمیرونه ذکر وي خو یو ضمیر چې ورته راځي کې یو معنی ته مراد وي بل ضمیر چې ورته راځي کې بل معنی مراد وي پوه شئ وګورئ دا الاستخدام استخدام هو ذکر اللفظ بمعنى چې ذکر کول دی لفظ په یو معنا سره و اعاده ضمیر علیه بمعنى اخر او راجع کول د ضمیر وای باندې په بل معنا یعنی لفظ یو معنی کو چې ضمیر ور راجع کې بل معنا او اعاده ضمیرین دا دویم نمبر قسم د استخدام یا واپس کول راجع کول د دوه ضمیرونو تريد بثانيهما غیر ما اردته باولهما چې ته اراده لري په دویم ضمیر سره غیر د هغه نه کم چې ته اراده کړې په اول ضمیر سره لکه پوه شوي چې دوه ضمیرونه لفظ وي ضمیرونه د دوه راځي وي او د یو ضمیرونه یو مرجع او د بل ضمیر بل راځي فالاول نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه چې کوم کس حادث د دې میاشته نه لرونسي نو ځل کې الشهر اراد بالشهر الهلال دلګي د شهر نه مراد لرنده هلال رمضان ده یعنی هلال سپوږمۍ ته ویل کیږي او بضمیره او فليصمه کې دا هو ضمیر لرنده راځي ده الزمان المعلوم یعنی هغه معلوم زمانه ده چې کوم میاشت رمضان ده هغه پوه شو نه والثاني كقولي والثاني دویم نمبر دویم قسم د استخدام دویم قسم دا دی چې یو لفظ دوه معنی والا ذکر یې د دوه ضمیر راځي وي یو ضمیر مرجع دا یو معنی وي د بل ضمیر مرجع بل معنی وي لکه فسقل غزاء الساكنيه وانهم شبوه بين جوانحي وضلوعي فسقل غزاء سقائس کی سقاء وسقطا دا معنی خړو بول او بکول غزاء دا ونه د ویلېږي غزا د ونی نوم دی الساکنیه ساکنون مفرد ساکنین جمع ده د اضافت د وجه نون حذف شوی دی اوسیدونکو ته ویلېږي وانهم شبوه شب يشب بمعنى روخان کول اور بلول بین جوانحي وضلوعي جوانح جمع د جانحتون دا ډډې ته وای او ضلوع جمع د ضلع دا او پختې ته وای نو فسقل غذاء الساكنيه وانهم شبوه بين جوانحي وضلوعي و زما دعا ده چې الله پاک دې خړوب کې دا غزان میونه الله پاک دې خړوب کې او بدی کې الله پاک دا غزان میونه الساکنیه او دا هغه اوسیدونکو ته یعنی کم کسان چې په دې غزان می خواته په دې دای کې اوسیږي نو دلته الساکنیه کې دا هی ضمیر دا راځي د مکان غزا ته یعنی په کم ځای کې چې دا ونه ډیری کیږي نو هغه دا هغه ځای هغه اوسیدونکو دي خدای خوشاله کی و انهم شبوه اگر چې هغه روخان کړي یا اور بل کړي چا یا دغه دار غزا بین جوانحي وضلوعي زما د ډډو او زما د پختو په منځ کې یعنی اگر چې دغه اوسیدونکو زما په ډډو کې اور بل کړي خو بیا دې خدای پاک دا خړوب کې مطلب دا ورته دعا کړي چې خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی احسن الى من اساء اليك څوک د سره بد کوي ته سره کو ناغي په لکه اور بل کړي او دې ورته دعا کوي الغزا شجر بالباديه غزا چې نه دا په ځنګل کې یو ونې نوم دی وضمیر ساکنیه يعود الیه بمعنى مکانه او د ساکنیه کې دا ضمیر دا راجع دی تا هغه مکان د غزا ته وضمیر شبوه يعود الیه بمعنى ناره او ضمیر د شبوه چې دا عائد ده په معنا د نار دی سره هغه پوښ په بنی معنی نو ګوره د غزا دو معنی یو مکان غزا یو نار غزا نو په ساکنیه کې دا ضمیر دا راجع دی مکان غزا ته او شبوه کې دا ضمیر دا راجع دی
لکه پوه شو بنی باندې الاستدراد یو لسم نمبر استدراد ده. استدراد څه ته وایي چې متکلم کم مضمون بیانوي کنه هغه ناقص پریدي د سم مناسبت ته وجنه او بیا ورستو هغه بیان کی. لکه پوه شوي متکلم یو مضمون شروع کړی دی هغه مضمون چې دا د بیانې په منځ کې دقه کم مضمون چې شروع کړی دی دا ناقص پریدي بل مضمون چې دا شروع کی او بیا ورستو هغه ناقص کلام چې نه کم چې په من میم کې پرې خو دا هغه بیا پوره کی. هغه پوه شو به باندې د استطراد و استطراد. هغه پوه شو چې متکلم یو خبره شروع کړي نه هغه خبره به مینس کې پریدي بل خبره شروع کی او چې کله دا خبره ده پوره کی کنه نو بیا کوم خبره چې شروع پنیمه کې پرې خو الله جو هغه بیا شروع کی واپس مکمل کی. لکه پوه شو به باندې ها نو هو الاستطراد. استطراد څه ته وایي هو ان يخرج المتكلم چې اوزي متکلم من الغرض الذي ده هاي غرضنا هو فيه چا بریږي الى اخر بلتا لمناسبه د وجه مناسبتنا ثم يرجع الى تتميم الاول بیا دې راو پښې د اولنیا پر کېدو تا دا یو کلام کوي خبره کوي او په منځ کې یو خبر راشي هغه ته په اشاره راشي نو دې اول هغه منځنۍ خبري وضاحت کوي بیا کوم اولنۍ خبره چې د پر خوجري جواب یې شروع کی دې استدراد وي كقول سمعوا وإنا أناس لا نرى القدر سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكراهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا تل منا حيث كان قتيل دلق إليه وإنا أناس لا نرى القتل سبة بشک منګه دسی بهادر سړیو دسی بهادر خلک یو وإنا أناس د ناس جملا بشک منګه یو دسی بهادر خلک او سړیو لا نرى القتل سبة لا نرى أرى يرى رأى يرى با فتح يفتحنا لا نرى القتل سبة چینین منګه دی قتل لرا عار او شرم کنزل اذا ما رأته عامر وسلول کله چې اني هغه لرا چې اني هغه لرا عار او شرم سوکي غني عامر او سلول دیو سه د خپل قبيله د صفت کوي چې منګه د خلک یو چې منګه قتل شرم نه غنو امنګه قتل او جنگ دا کنزل نه غنو او عامر او سلول جنن دا قتل جگہ غني وس د عامر او د سلول خبره کوي او پس داګه نو بیا خپل خبره کوي يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكره آجالهم فتطول. يقرب تقريبا بمعنى نزدیک اول حب الموت حب محبت لګي آجالنا آجال د اجل جمله يقرب حب الموت آجالنا لنا نزدیکی د مرګه محبت زمونږه غنیټې داغې لپاره وتکرهه کریه یکره سمع اسمونه په معنا بد ګڼل آجالهم آجال اجل نیټه فتطول طال يطول په معنا وګدیدل وې منګه چې خلق یو مکه رسول الله کوي چې منګه قتل عار او شرم کنزل نه غړو حال دا ده چې عامر او سلول قبيله دای شرم غني عار غني او منګه د مرګ د محبت زمنګه غنيټي د مرګ نږدې کړي دي زمنګ لپاره او هغه خلک بد غني نو داغه غنيټي وګدي کړي دي وما مات منا سيد حتف انفه ما د موت په معنا لمړ مر کېدل باندې وما مات منا سيد حتف انفه نره مړ شوی زمنګ نه یو سردار په خپل مرګ باندې حتف انفي مطلب په خپل مرګ باندې مړ کېدل نور حتف لګيږي پوزه په خپل باندې خپل کنه نو مطلب دا چې په خپل مرګ باندې سړی مړ شي نو دا حتف انفي لګي زمنګ نه سرداران زمنګ په خپل مرګ باندې مړه
ولا تل منا حيث كان قتيل او کچرت ولا تل منا او زمنګ دا وینا اسف فزل نجی حيث كان قتيل کله چې موږ قتل کړل شو مطلب دا دی کنه چې یو خو زمنګ لکه زمنګ دا سرداران په خپل مرګ باندې مری بلکې کله چې عمرې نه دو په جنگ کې شهیدان کیږي بجنګ کې مړ کیږي او بل دا چې کله زمنګ دا خلک مړ شي نو زمنګ هغه ویني چې دا اسنه چې بلکې منګ راغی چې دا دغه اخلو قصاص بدله اخلو نو ذکر دل کې دا شعر دراوړل د خپل قوم د فخر د پاره او د اول نه شروع کړی دا چې و ان اناس لا نرى القتل صوبه چې منګه د څه خلک یو چې منګه مرګ دینه دا شرم نه غړو او بمنس کې بګی دا عامر او د سلول دا حج و بیان کړی دا او بیا ورستو په اخرنی شعر کې خپل بهادرۍ خبر ته بیا راغله چې وما مات من نصير اطفان فی منګه د څه بهادر خلک چې منګه یو ثړې په خپل مرګ باندې نه مړ او کم چې مړ شوی نه نو هغه وینه فضل نه درې بلکې منګه لاغه بدلا غستری دا پوه شو به معنی ها نو دې استدراج وای چې ته یو خبره شروع کړي متکلم او بیا خبره په منځ کې ختمه کی په منځ کې چې بل خبره شروع کی او بیا ورسو خپل ناقص خبرې د پوره کول لپاره ته واپس راشي نو فسياق القصيده للفخر دا سیاق د قصیدې لګي د فخر لپاره واستطرد منه واوړي د داغینه الى هجاء عامر وسلول عامر وسلول هغه حج بدا ثم عاد الیه او بیا د خپل قوم د فخر ته بیا را واپس شو لکه پوه شو به معنی یاد بشیره تنا دا وړو